السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاهد افریدي یو ټویټ کړی دی، ما په دې باندې ویډیو نه جوړوله ځکه چې شاهد افریدي زموږ د ملک یو هیرو دی، بل خاص کر پښتون دی، بل نر پښتون دی. نر پښتون چې څه ته وایي ماشاءالله د هغه ښځه تر اوسه پورې په پرده کې ګرځي، هغه له خدای پاک لوڼه ورکړي دي، هغې په پرده کې یو ښکلی لباس اچوي، پښتنه کورنۍ ده. خو دی راپاسي نو کله کله جومات کې غول کوي. نو هلکه ته جومات کې غول څه له کوې؟ ته چې عمران خان پسې داسې ټویټ کوې چې پي ټي آی ورکران او عمران خان دا په 9 مئی کې شامل و، دی له دې عبرتناکه سزا ورکړی شي. و هر انسان هم ته دا ووایه که نه، وایه که په 9 مئی سازش کې عمران خان اسټیبلیشمنټي پولیسي زرداري نواز شریفي نو هغوی له عبرتناکه سزا پکار ده. زما دا ایمان دی چې هر پښتون ور پاکستاني به تا پسې امین لیکي په دغې پوسټ باندې. خو ته چې لږ وخت تېر شي نو ته راپاسې د شهباز شریف په غېږ کې کښېنې چې شهباز شریف دي او زرداري دي، دی په پښتونخوا کې بمونه چلولي دي، دماکې کړي دي، ډرون حملې کړي دي، دهشتګردۍ کړي دي، پاټه یې روانه کړې ده، او ته ځې او ته د هغې په غېږ کې کښېنې، ته ځان ته څنګه پښتون وایې؟ که نه ته غواړې چې زما خاندان دې خلک وکنځي. دا نور څه پرېږده، موږ خو ستا دې کار ته هم ډېر په مینه کې ګورو چې کوم تل فاونډیشن یې چلوي او د غریبانانو سره امداد کوي. نو ته چې کله د غریبانانو نه لاړ شې تا ته دا خیال ذهن ته نه راځي چې دا غریبانان دې ځای ته چا راورسولو، زموږ دا پاکستان چا تباه کړو؟ دا خو چې پاکستان آزاد شوی دی، نواز شریف دي، شهباز شریف دي، زرداري دي او اسټیبلیشمنټ د دې حکومتونه دي او پاکستان یې غرقه تباه کړو. الان کې ته زیات تر پسې پر وموټ شوی یو، خو موږ بیا هم تا له موږ څومره عزت درکو او تا ته پته ده چې د پاکستان 85% عوام چې دي دا په عمران خان باندې مړه دي، او ته داسې ټویټ کوې نو پر خلکو باندې ځان کنځي، پر خلکو باندې ځان بېعزته کوې. موږ غروره بیا صفایانو له سله راځي، بیا صفایان یې سله کوې. خو دا ستا عادت دی، دا ستا دویمه پیره شوه چې ته راځې او عمران خان پسې غول خورې. عمران خان پسې خو ظالمه 85% عوام په پاکستان کې ولاړ دی او سالمه دنیا ورسره ولاړه ده، که نه ته را سوشل میډیا دا ټویټر او دا یوټیوب ته نه ګورې. ځان کې لږ سړیتوب راوله، پښتنو د پاکستان د ډېر قدر او عزت درکړی دی، نو که دا عزت در باندې دروند لږ دې کم که، خو مکمل یې غورځومه چې بیا په لار روان یې او خلک دله